دا وخت موږ راورسېدو هغې سټوپا ته کوم چې په ضلع سوات کې په املوک دره کې موجود ده. نو په دې بیک ګراونډ به تاسو ته ښکاري. اوس په دې خواله زه ځم او بالکل د نږدې نه به زه تاسو ته دا سټوپا ښیم. نو دا ویډیو د سره تر اخیره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ ما. که زموږ پیج د اوسه پورې چا نه وي فالو کړی نو زموږ پیج د سره فالو کړئ او ویډیو د سره مخې ته شیر کړئ. نو راځئ اوس به ځو د دې پورې سټوپا خواله ښه باقاعده بره به ورته خیږو. دا به زه اوس تاسو ته د نږدې نه ښیم. ډېره یو ښکلې او غټه سټوپا ده که نه. زه چې څومره هم مطلب داسې اثار قدیمه چې کوم ځایونه وي هغې ته زه ورغلی یم. نو مطلب خلکو چې دی ډېر سیوا وران کړي او کنستي. نو ما په ړمبي ځل باندې چې دی یو سټوپا داسې ولیده چې ډېره ښکلې آباده ده او صفایي ول هم ډېر ښکلې کړي. نو دا وګورئ داسې دي لکه قبرونه شانتې که نه. اوس آیا د دې ماته پته نشته چې دا به څه خو ماته داسې لګي لکه د قبرونو به شان. دا سره کزن راغلی سهیل. اوس به ځو بره دې ته پکې وګورئ دا یو میچن شانتې دی. بل که تاسو دا وګورئ یو دا دی. بل که تاسو وګورئ د سټوپا د دیوالونو ده نو دا ډېرې غټې غټې ګټې ایښې دي. سړی ورته چې دی حق حیران شي چې دا به دوی څنګه ایښي په کومه طریقه به ایښي. بل د دوی دا آبادۍ داسې وي که نه دا دیوالونه چې کم کړي وي چې دا مطلب وخت پې څومره هم اوړي که نه ټایم پې تېرېږي نو دا دومره مضبوطېږي. لکه زموږ د هغې آبادو په شانتې نه وي که خیال هم کړی نو لږ ټایم بعد زموږ آبادي خراب شي زاړه شي. او دا چې دی نو دوی په داسې طریقه باندې دا دیوالونه دغه کړي والي چې په دې څومره ټایم تېرېږي نو دا دومره مضبوطېږي. هغه ولې مضبوطېږي هغه د دې کچو کچو ګټو په ذریعه باندې په دې کې چې دا کچې ګټې کمې کړي که نه د دې په ذریعه چې دی دا ډېر سیوا مضبوطېږي. که تاسو دې دیوال ته وګورئ داسې لګي لکه بالکل د سیمټو په شان. بل دغه ځای ته پکې وګورئ داسې ښایسته ګول شانتې دی. اوس دا پته نه لګي چې آیا دا به د څه دپاره وي که نه. دا وګورئ دا پکې ډېر ښکلی یو ګول شانتې ځای دی. زه تاسو ته چې دی دا پوره ایریا ښیم دا سټوپا درته هم ښیم. ویډیو د سره سکپ کوئ ما تر اخیره پورې وګورئ ولې چې ډېر څه پکې وینئ که نه. نو دا وګورئ دې ته دا مکمل ګول دی. که تاسو ورته سوچ وکئ نو لکه یو انچه نه بلکې یو سوتر پره کې په ګولایي کې نشته دی. د دې نه علاوه تاسو دې ته وګورئ. که تاسو خیال کړی وي زموږ په کورونو کې چې دی هغه ستنې غونته کې وي که نه دا وګورئ نو لکه دا د دې ستنې شانتې دي لکه څومره زبردست یې کړي دي. زموږ هغه چې په سیمټو نه کم جوړ شوي نو د هغې نه دا مطلب په سیدایي باندې برابر دي که نه. نو د دې نه علاوه چې دی دا لکه د دې دیوال دی سیدایي ته وګورئ څومره زبردست یې کړي. دا وګورئ دا مخامخ بر چې دا هغه سټوپا ده. خیر دا به درته ښیم خو زما مقصد دا دی چې زه تاسو سره په ډیټیل سره ویډیو شیر کړم. نو دا دی چې تاسو به ترې مزې واخلئ که نه. اوس چې دی ځمه بره سټوپا ته ورخیږم خو دې ته وګورئ دا هم یو میچن شانتې دی. که تاسو سوچ وکړئ دا وګورئ دا میچن په شان دی. دا ټول دی یو دا دی او دا ټول چې پراته دي لکه د میچن په شان ښکاري. اوس میچن خو به ټول نه شاید. که تاسو وګورئ دی یو شي سته دا کوټه شانتې ده او ډېره زبردسته ده. دا وګورئ که خیال هم کړی وي اوس چې زموږ کمپورس دی یا د نورو ملکونو مطلب د هغوی هغه مورچې ټایپ چې نو اصل کې لکه مورچې په شانتې ښکاري. خیر مورچه خو نه ده خو که تاسو ته وګورئ نو دا یې په شان ښکاري. د چت ته وګورئ بره یو غونډ شانتې ګول ګټه یې پې ایښې ده که نه. د دې نه علاوه زه تاسو ته دا پکې هم ښیم هغه دغه ځایونو ته پکې وګورئ. خیر دغه به درته په اینډ کې وښیم. دې ایریا ته پکې وګورئ دا ګورئ ډېر یو زبردست آبادي ده او ډېر په ډیزاین او ښکلې کړې ده. دا ګورئ دا ټول درته ښیم. بیا د دوی نه وروسته چې دی بره د سټوپا ته خیږم. یارانو بور کوم به هم نه خو دا دی چې زما مقصد دا دی دا ویډیو ځکه به اوږده وي چې زه غواړم چې زه تاسو ته د ډیټیل سره چې دی په ډیټیل سره هر څه وښیم نو ځکه به دا ویډیو لږ اوږده وي نو سکپ کوئ ما. دا وګورئ اوس چې دی زه داسې وځم پای غاړه. بیا د دې سټوپا چې کومه لاره ده زه تاسو ته هغه هم ښیم خو زما مقصد دا دی چې زه تاسو ته دا ټول د دې یو یو ځای وښیم چې تاسو چې دی په ډیټیل سره وګورئ. د ماشوم ته وګوره دی هم چې دی سټوپا ته چکر له راغلی. چکر له راغلی د کوم ځای نه؟ ښه ته خو یې لکه د املوک درې. نو دې خلکو ته ووایه دا په کوم ځای کې دی چې دوی ورته هم راشي؟ دا بره ګمبد سیرای سره دلته دی. او په ضلع سوات کې ده املوک دره سټوپا ورته وایي که نه. املوک دره سټوپا د دې ځای نوم هم دی لیکلي او دا چې دغه سټوپا ده. نو اوس موږ ځو بره د دې چې کومه لار ده هغه درته ښیم. ډېر لکه ډېر یو زبردست سیړۍ ورته خیځولي دي که نه او ډېر خوندورې دي او خلک چې
ورخیږي پې نو لکه ډېر یو سکون سړي ته میلاویږي زه خو بلاحت یې نه یم خو چې لرې نه ورته ګورم نو ډېر یو خوندور دغه ورکوي لوک ورکوي وګوره چې زه یې پې نو به هم بیا ډېر خوند کوي نو دا اوس دې ته بله لاره ختې ده که نه بل دا مخامخ ماشومان چې دي دی اواز کوي وایي چې مونږ پکې راوله دوی پکې راولمه دوی چې کوم مطلب والدین وي نو کیدای شي هغوی پکې هم وګوري دا وګورئ دا دوی وایي چې مونږ پکې راوله که نه خواږه خواږه کیوټ کیوټ ماشومان دي دته وګوره پهلوانه چکر دې ولګو دا اوس بره ځو راځئ تاسو راسره هم راځئ ها دا اوس ګورئ دا اوس دا پکې نورې سیړۍ دي دې ته وګورئ دا یو بله خبره دا ده چې دا په یو داسې ځای باندې جوړه کړې ده چې لکه ډېر یو ښکلې نظارې ته ښکاري او ډېر زبردست ځای باندې جوړه کړې ده اوس په بره لاړ شو د سټوپا خواته که نه د دوی چې کوم دا دیوالونه او آبادي دی دا ته هم نږدې نه ښیم نو راځئ اوس دې ته وګورئ دغه سیړو نه خو بره راوختو دې سیړو ته وګورئ دا داسې په بره ورختې دا هم ډېره ښکلې سیړۍ جوړې کړې دي اوس د دې سټوپا خواته چې دی مونږ رالو دا درته د نږدې نه ښیم بره خو ورته خیر لار نشته چې ټاپ ته لار وی نو ما به درته چې دی د برې نه هم ښیلی وه که نه نو اوس زه د دې نه داسې ګیر چاپېره تاویږم زه د دې دا ټول دیوارونه آبادۍ چې کوم دی دا درته زه د نږدې نه ښیم نو څنګه چې ما تاسو ته وي چې دا پخواني خلکو د آبادي چې کوم که نه نو دوی به داسې آبادۍ کوو چې په هغې څومره کلونه مخې ته اوړي تېرېږي نو دا دومره مضبوطیږي لکه مطلب د وخت سره دا کمزوری کېږي نه او دا چې دی مضبوطیږي او مضبوطیا دپاره چې دی هغوی دا ګټه استعمال کړې ده دې ته وګورئ ځین چې په اوس وخت کې نه دی لکه ډېره ګرانه ده چې داسې یو دیوال څوک ووهي که نه که تاسو وګورئ دې ته وګورئ دا هغه مونږ که خیال هم کړی په خپلو کورونو کې چې دی هغه چجې ورته وایو هغه کوو که نه نو دا هم هغه شان یو چجه شانتې ده که نه خو ډېره مطلب مضبوطه ده بل که تاسو وګورئ د دې په دې منځ کې دا ګټه استعمال کړی نو دا چې دی دا هم څه نه کېږي که داسې ورته ګورئ ته به چې لکه داسې ګټه در راتاویږي خو زه یم چې دا 100 کال هم څه نه کېږي خو چې څوک یې نه ورانوي که نه د دې نه علاوه د دې دا بره کم سایډ چې دی د دې نه بره نو د دغه کې څه عجیبه غونته کې ګټه هغه استعمال کړې ده دغه به درته ښکاري لکه د یو په شانتې دغې ورکړي خو اوس زه په دې نه پوهېږم چې دغه به یې پکې د څه دپاره ورکړي وي دا بره چې کم دي په دې نه یم پوهه چې دا به د څه دپاره ورکړی وي دغه بره چې کم دي داسې د یو په شانتې که نه نو د دې نه مخکې هر ځو داسې د تاویږو بل دا وګورئ ډېر په یو ښکلي ځای رخ کړې ده همیشه چې دی که نه پخوانو خلکو په داسې ځای ژوند کولو چې کوم ځای به اوبه وي یا به چینې وي یا داسې اوبه دا وګورئ نو دوی د داسې ځای نه بغیر ما چېرته هم د دوی آبادۍ نه دی لیدلی ډېر حیاشي ځایونه چې هلته به اوبه نه وي هر ځای چې دی اوبه وي نو دغه اوس اوبه دي دغه بل د ویو ته که تاسو وګورئ نو ډېره ښکلې ویو ده دا وګورئ لکه ډېر چاپېره په ډېر نیچر دی غرونه دي او ډېر یو ښکلی پرسکونه ځای دی اوس داسې ځو مخې ته نو دا ځای چې دی دا پکې لږ وران شوی شانتې دی او په دغه ډېر چاپېره چې دی په دې ایریا کې ټوټل دغه د یو په شان ګټې استعمال کړي خو د دې په باره کې ما ته په څه معلومات نشته دی خو دا چې کومې دي دا ګټې چې استعمال کړي دې خو ما تاسو وویل چې دا د مضبوطیا دپاره دي دا ملګري هم راغلي دي چکر یې رالګولی دی د کوم ځای نه راغلي ملګري څنګه یې ښه د کوم ځای نه راغلی ښه نو مونږ هم رالو مونږ وایو چې دا سټوپا به د خلکو سره شریکه کړو او دوی به تیم خوندونه والي د کیمرې په سترګه باندې که نه نو مې چې دا دوی ته وښیم دا هغه ماشومان دي د اوسه پورې را سره شاته را روان دي راځئ راځئ دا وګورئ دوی را سره را روان دي نو د دوی دپاره چې دی لازم دا ویډیو چې دی دا در سره شیر کړئ مخې ته د دې نه علاوه چې دی دا سټوپا چې کوم نو دا مې درته وښوله خو ما خو تاسو ویل چې بره خو خیر خاطر ورته نه شي خو خیر زه کوشش کوم صرف دې ځای ته هیجم د دې دا بره ځای چې کوم دی چې دا ګورم چې آیا دا یې څنګه جوړ کړی چې دا هم لکه فلین شانتې دی او که نه دې کې هم لکه مطلب داسې ګټه استعماله کړې ده نو دا وګورئ دا چې کوم تاسو سمول چې هغه چجۍ ده نو دا هغه چجه ده دا وګورئ څومره ښکلې او په سیدایي باندې که تاسو ورته وګورئ نو ما پرې دا کونټۍ کېښوده نو زه یم چې یو انچه پرخ په پکې نه وګورئ ورته تاسو به په دې وخت کې چې دی د سیمټو نه ونه کوئ او دې ته وګورئ دا سیدایي صرف چیک کوئ دا وګوره هغه سریم لګېدلی دی د کونټۍ دا سریم لګېدلی دی ګینه دا ګټې دي لکه ټوټل یوه ګټه نه ده دا وګوره دا ټولې جینټونه دي پکې دا وګورئ او دا یې دومره ښکلې
لکه په سیدای لګولې دي که نه. د دې نه علاوه زه مخې ته ځم هغې ځای ته. دا درته هم ښیم ګورم چې دا د څه دپاره دي. نو راځئ ویډیو د سره سکپ کوئ ما دا درته هم ښیم که نه. راځئ هلکانو دا ماشومان چې دي به د ځان سره د اخیره پورې ګرځوم او ګرځي را سره که زه ورته ویم هم دا وګوره درته تاسې دواړه وروڼه یې که تا دا یو ښه یو شان یې ښه ماشاءالله. راځئ اوس ځو هغې ځای ته. خو د دې پته راته نشته چې دا د څه دپاره وي که نه. دا ورته چې دی سیړۍ شانتې ورختي دي غټې غټې سیړۍ دي او بیا خوا چې دی ډېرې زبردستې دي. دې نه بعد چې دغه درته هم ښیم په دغې د سره هم خبره کوم خو پیله چې دی دې ته ورخیږو که نه چې دا وګورو چې دا د څه دپاره دي. دا ګورئ د سټوپه ډېره ښکلې ویو ورکوي بل ډېره ښکلې چې دی آباده ده که نه. نو چې دغه شان دا ځایونه آباد وي نو دا یو ډېره ښه خبره ده. ښه خبره په دې ده چې دا تاریخي ځایونه دي د دې باقاعده غټ غټ تاریخونه دا دی چې دا خو زه تاسو ته وایم چې دې خلکو له چې دی مسلمانانو ډېرې شکستې ورکړي دي او دوی چې دی دا خپل آبادي چې دی کم دا قسم ځایونه چې دی دا یې پرېښي دي. نو دا وګورئ تاسو که دې ته وګورئ دې پیلر ته دا ستن شانتې ده. د دې نه علاوه دننه نه ته هم ښیم اوس دننه ورته ځم. دا وګورئ سوره لکه عقل ورته د سړي بند شي. دې چې په کومه طریقه باندې دا دیوالونه والي دي څنګ ور ورکړې ده نو خلک ورته حیران شي. اوس زه رالمه دې ته دننه نو ما ته خو پته نشته چې آیا دا به پکې سي شاید دا پکې یو مورچه شانتي دې کې دا ویو سوره ښکلې ښکاري. دا وګورئ نو اوس ما وی چې دا به د څه دپاره نو تاسو راته په کمنټ کې ووایئ چې دا به د څه دپاره. دې ته که تاسو وګورئ د هر ځای نه چې دی که نه چې یو ځای ته پکې بره خېږي نو لکه ډېر عجیبه ویو ته ښکاري. تاسو د دې سټوپا د ویو ته وګورئ دغه سټوپا پکې ښکاري او بل دغه سنسیټ دی پکې نو ډېر یو خوندور او سکون والا ځای دی. هغه چې دی هغه پکې واشرومونه دي. دا درته هم ښیم لکه دا واشرومونه دا دي دا خو تاسو ته د دوی عبادت خانه وه که نه دوی پکې عبادت کولو. نو مونږ چې دی زمونږ په مسجدونو کې خو د اودس سردم دپاره ځینې دي چې او مونږ خو الحمدلله مسلمانان یو نو زمونږ پای کې چې دی خو ښه په پراپر طریقه سره دغی خو دا چې دی نو دا د دوی مطلب خپل عبادت دپاره چې راتلل نو د دوی به هم شاید ځان به ورته مانځي کوو یا څه حساب به اوس مو خو به دغه نه یو پویه خو خیر دغه به سکیپ کړو دغې ته به وروسته لاړ شو. اوس چې دی دا سایډ چې کوم دی دا هم درته ښیم او بار بار په دې ویډیو کې دا وایم چې دا ویډیو اوږده شوله خو دا ده چې په ډیټیل سره وي نو ویې ګورئ د سره. بل تاسو که دې ونې ته پکې وګورئ څومره ښکلې ونه ده دلته دې د ستنو ته صرف وګورئ دا وګورئ دا د دوی ستنې شانتې دي مضبوطوالي دپاره او مکمل ګول دي. دې ته برم ختلی شي لږ اوس ختلی شم ورته هم خو دا دی چې لکه مطلب څه پکې داسې خاص نشي چې تاسو وښیم خو دومره ده چې دا هم د هغې په شانتې کمرې ټایپ ځایونه دي. خو دا دی چې دا د خاورو ډکې شوي دي نو پکار ده دوی چې کوم ډیپارټمنټ دی چې نورې دومره ښکلې برابر کړې ده ډېره زبردسته ده نو چې دا چې دی دا پکې هم خالي کړي نو دا به ډېر ښه وکړي نو دا به هم چې دی آباد شي. اوس د دې نه علاوه چې دی د دوی قبرونه دي هغه درته هم ښیم قبرونه دي که نه دا وګورئ دا درته ښیم دا جوور غونده ځای دی په دې کې قبرونه دي خو زه ورته کوزېږم چې زه یې ښه باقاعده تاسو د نږدې نه وښیم. خو دې خوا چې دی د سټوپا ته وګورئ دا مخامخ سنسیټ دی ورسره نو ډېر یو ښکلی لوک ورکوي. نو دې خوا اوس زه ورکوزېږم دا قبرونه ته نږدې نه ښیم دې ته دا سیړۍ ورکوزې شوي دي او د خاورو شان سیړۍ دي خو دا د ګټې ورته مخې ته ایښي نو ډېرې مضبوطې دي. بل دې ته وګورئ دا خاوره ده څومره ښکلې سیدایي ده دا د دوی قبرونه دي. دا ګورئ دا د پخوانو خلکو قبرونه دي. دې خزې ته پکې وګورئ که تاسو سوچ وکړئ خو ښکتې سایډ ته یې وله کړې ده یو دا دی یو دا دی یو دغه یې هم دی نو دا چې دی دا د هغه مخکنو خلکو قبرونه شانتې دي که نه. دا وګورئ دا دې نه علاوه چې دی یو دا پورې مخامخ آبادی دی ښکلې شانتې کوټه ده خو دغه چې دی دغه خو جو ریخایشي ځای وي که نه. نو اوس خیر مخکې نور درته هم څه ځایونه دي هغه درته پکې هم ښیم. نو دا ویډیو چې دی دا به اوږده بار بار یې ځکه وایم چې زه یم چې تاسو یې بور کېږئ نه ویې ګورئ په شوق سره. نو مخې ته چې دی د دوی
چې کوم داسې زمونږ چې کوم د جوماتونو هغه اودسخانې شانتې وي نو دا ټایپ ځایونه درته ښیم هغې ته ځم هغه را سره مو وګورئ که نه بیا د هغې نه بعد چې دی په هغه ځای باندې به بیا مونږ ویلاګ ختمو نو که دا ویلاګ هم بیا خوښ شوی نو دا در سره لازم شیر کوي دا ګورې سړي ته ډېر سکون میلاویږي چې په دې زړه آبادۍ کې روان وي که نه نو اوس چې دی دغه درته نږدې نه ښیم هغه ځای دی دا که خیال هم کړی وي څنګه چې زمونږ په جوماتونو کې هغه اودسخانې شانتې نو دا هم هغه ټایپ ځایونه دي که نه که تاسو ورته وګورئ داسې دا ګورئ اوس خواله یې ځمه لرې نه خو به خیر دوره پته نه لګي خو چې زه خواله لاړ شم نږدې نه تاسو ته وښیم نو ډېره به ښایي دا ګورئ ها دا وګورئ بلکل هغه ټایپ دي کوم چې زموږ په جوماتونو کې وي هغه اودسخانې شانتې خو دا څه چې دي دا دیوالونه لږ راتاو شوي شانتې دي نو دا وګورئ بل که دې ته وګورئ نو د دې دا دیوالونه چې دي دا یې هم ډېر سیوا مضبوط کړي دي نو دا سټوپا چې دی دا هم را سره وګته ښه په ډیټیل سره نو که دا ویډیو هم خوښه شوي وي نو مخې ته یې درسره شیر کړئ او که زموږ پیج چا نه وي فالو کړی نو پیج درسره لازم فالو کړئ او د بل ویډیوګه پورې د الله په امان